ملګرو جماعت اسلامي د الله په ځمکه باندې د الله نظام غواړي. د جماعت اسلامي د دې د پاکستان د جوړېدو د شپږ او یو کلونو یو صفا ریکارډ پروت دی. تاسو کو نن دا غونډې پارټۍ چک کړئ نو یو وایي زما غل زنده آباد او ستا غل مرد آباد. د دې غونډو پارټو نن دغه خبرې دي چې بس تا غل مرد آباد او زما غل زنده آباد. ملګرو په دې شپږ او یو کالو کې په دې تحصیل کې شب قدر کې زمونږ د امپیګان صاحبان امنګان صاحبان د تحصیل حازمان صاحبان دوی سیاست کوي لګیا وي خو صرف او صرف د خپل ځان لپاره د خپلو جیبونو لپاره. د دې سیاستدانانو د وجې نه نن د پاکستان د سود په دلدل کې پروت دی. زه د دې ټولې مجمع نه معافي غواړم خو که تاسو د زرداری صاحب سیاست وګورئ، کو تاسو د نواز شریف صاحب سیاست وګورئ، کو تاسو د عمران خان صاحب سیاست وګورئ، نو دا صرف دا دریوانو سیاست ایک یو دی. د دې دریوانو سیاست په IMF او په ورلډ بانک باندې روان دی. ملګرو تاسو په خدای پاک یقین وکړئ چې دوی زمونږ د ملک د سود په دلدل کې د الله سره موږ ټول په جنگ باندې اخته کړلیو. ملګرو د دې سودخوارو نه واوړئ، د دې کرپټ سیستم نه واوړئ، د دې غلو نه واوړئ، د دې کرپټ خانیزم نه واوړئ. جماعت اسلامی په هر حکومت کې شکر د زما منسټران هم وي، زما سنیټران هم وي، خو کوم یو پارټۍ راغی او دومره داغ هم راویسته خو د عدالت به بیا د سیاست نوم نالي. د دوی سیاست د خپل ځان دپاره وي، زما سیاست به انشاءالله د لا اله الا الله محمد رسول الله دپاره وي. زما سیاست به د کونډې دپاره وي، زما سیاست به د یو غریب دپاره وي، زما سیاست به د تحصیل شب قدر د عوامو دپاره وي، زما سیاست به انشاءالله چې څنګه د بل رور نو خبره وکړه د امت مسلمه د مسلمان دپاره به انشاءالله چې بابا لوی واړه چې کم دی بیا په انور تاج او په PTI پسې ورپسې په غفار شیخ پسې به ورپسې غفار شیخ غونته کې سړی هم راغلی ستاسو په ځمکو کې ټیکټر یې وګرځولې. دا تاسو غلطې فیصلې کړي دي. داسې فیصلې دي د ځان دپاره وکړئ، د کلي دپاره یې وکړئ، د دې علاقې دپاره یې وکړئ چې سبا ته نقصان نه وي. چې غفار شیخ هم درته په دامان کې ټیکټر یې ګرځولې او ځمکه یې دننه نیوله. خپل او پردی خپل طاقت او خپل قوت نه پیژنئ، خپل ګټه او تاوان نه پیژنئ. زه ته دا وایم چې جماعت اسلامي دا ستاسو جماعت اسلامي ده، انشاءالله چې ستاسو د دې کلي خیر به لټوي، دلته به ګټه راوړي، په اتفاق راغونډ شئ، ټول له وټ ورکئ، انشاءالله دا کامیابي ستاسو ده. او که چېرته تاسو بیا په ګډو وړو سر شوئ انشاءالله مشکلاتو کې هستئ او نور به مشکلاتو کې شئ. السلام علیکم. راته دا خبره وکړئ چې دا د 8 فروری ورځ که را روانه ده دا به انشاءالله د بخ محمد د کامیابۍ ورځ وي او که به ني. دا تاسو ټول وعده کوئ چې ای به نو بیا یو بله اخیرنۍ خبره واورئ. دلته کو تاسو له داسې خلک رالل او ویې چې موږ به د برګو شنو جنډو سره او که دا خبره وکړه چې موږ به دا وکړو دا به وکړو، وایي دا هر څه پرېږدی. نن د ګورنر ناست دی، دې ګورنر سره د صوبې ټول اختیار دی، دلته وزیر اعلی سے برای نام دی. وایي موږ د دا توره ګڼو چې د 8 تاریخه پورې موږ ته بجلي را روانه که دا اوټ به تاسو له درکو، او که د 8 تاریخه پورې له بجلي راوسته تاسو د خدای قرآن وایي چې اوټ والا ورکې. خو که تاسو له د 8 تاریخه پورې بجلي را نه وسته، ستاسو ټرانسفارمر یې بحال نه کړی، تاسو ته یې بلونه معاف نه کړل، نو که بیا ورسره تاسو ودرېږئ نو دا به ډېره بې خوندي وي. ودرېږئ به ورسره؟ نو چې نه ودرېږئ ورسره نو دا خو د عدالت به ستاسو جنګ کوي انشاءالله، او دا بجلي به هم بحالو،
د دې کورونو دا سولرې دې ته به هغه میټرې لګو چې تاسو به په حکومت دا بجلي خرڅوئ دلته خو دا نور خلک راپاسي چې را بیټ ورسره دی ورته 15 کاله دې په وفاق کې تېر کړل بل ته وایي 9 کاله دې په دې صوبه کې حکومت وکړو دې علاقې او دې کلي او دې وطن له دې څه کړي دي مړه ستاسو مشران خو به ګورنر ته پاڅېدل هغه قولې څه شوې ستاسو هغه شملې څه شوې ستاسو هغه امساګانې څه شوې چې ستاسو پلارانو سره وې او هغه ګورنر او پولټیکل ته به په دې سترګو کې دې څه ورکړې او ورته به وې زما حق دې څه کو هغه خبرې ورته لګې وکړې راپاسې ورته دا زمونږ انورتاج چې ستاسو په دې څنګ کې دا 4.5 کاله په کم 15 کاله په حکومت کې پاتې شو نو دا کومه د بجلی مسله چې مونږ یادو زمونږ د مشر دا خبره وکړه نو دا د وفاق مسله ده دا د مرکز مسله ده هغه که د خپلو لیسنسونو دپاره په دا ایوان کې کار کړی دی چې د دې غرونو د کم مایننګ چې دي د هغې د استعمال چې کم آلی دي د هغې لیسنس دپاره هغه کار کولی شو خو زما د بجلی دپاره په 15 کاله کې کار ونه که نو د دې نمایندګانو حق بیا جوړېږي چې موږ ولې وټ ورکو تاسو نه تپوس کوم جوړېږي نو یارونو د 8 فروری دا د دغه خبرو د جواب ده دا زما د دې مسایلو د جواب ده زمونږ دا خواجه اوس کلی مونږ خو په دې شب قدر کې ګرځو دا خبر اورو چې د خواجه اوس دا صفا اوبه دا د ضلع 400 نه دا د صوبې د ټولو نه پاکې اوبه دي دلته یو نظام داسې دی حکومت راونړو چې تا ته د ټیوبل نظام کور کور ته کوڅې ته ورسوي او دلته خو د اوبو هم دومره قلت دی چې دلته راکوټې بور کوې نو هم پې 3 लाख روپۍ لګي نو دا خو د غریب په وس کې نه ده خو د حکومت وخت په وخت کې شته او هغه د دې طرف ته اړو توجه نه ده ساتلې مونږه نه د خداداد خان نه نه د پی ټی آی نه نه د نیشنل نه نه د جمعیت نه نه بجلی غواړو نه لار پخول غواړو نه نیر غواړو نه واله غواړو نه ګیس غواړو بلکې مونږه صرف د مشتاق احمد صاحب غوندي سالار کسان فکار دي اے خداداد خان کو د اوټ په نامه راغلی نو ګورې او ځان مخکې کول غواړي نو به اوټ مه غواړه لالچ باندې مه راځه او د قوم او د ولس خدمت کولو په نیت راغلی نو لهذا مونږ تاسو اوس هم ولاړ یو او بیم درس ولاړو او ان شاء الله تر د مرګ پورې به جمهوریت اسلامي کې درس ولاړ دا خداداد خان تاسو لراغلی دی او اوټ په ان شاء الله تعالی ټولې پاټیانې مو چیک کړي دي خو دې له به په 8 فروری باندې ان شاء الله تلې باندې به ټاپه لګو ټول ان شاء الله او د خداداد خپې به مضبوطو ان شاء الله او د دې ټولو پاټو حکومتونه هم راغلي دي خو منګه له د هغې په بدله کې د اوټ په بدله کې لکه مهنګایي را کړې ده تعلیم یې زموږ غر کړی دی مړه چې څه لکه هغه کمزورتۍ دي هغه یې ټولې موږ له را کړي دي او خپل جیبونه یې ډک کړي دي او دا پیڼه خو تاسو لکه مطلب دې جماعت اسلامي له او دې ترازو نشان لا دوی له اوټ ورکوي ځکه چې دوی چې کوم دی کم لیډر دی سراج الحق صاحب نو هغه هم ښه پاک سړی دی نو دا پیڼه زه خو یم په جمع باندې دا ټول خلک زمونږه هم او دا ټوله تحصیل شب قدر پی کې چیا ساټو چې دا ټول راپاسي ښه په اتفاق باندې او اوټ ترازو له ورکي چې ټپه پې ټپه ترازو پې ټپه ټپه پې ټپه ترازو پې ټپه ټپه پې ټپه ترازو پې ټپه